تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. سورة شعراء مخ کی سورت داغی اختتام وہ فسوف یکون لزامن باندے. نو بدی صورت کی واقعات کثیرہ ذکر کئی کہ اگرئی پا اہل تکذیب باندے دنیا کے عذابون راغلی دی. نو گویا دا تائید شو داغی صورت دا فسوف یکون لزامن دا پارا یو ربط دا شو. دویم دا چی مخ کی صورت کے زواجر کثیرہ بیان شول، نو پدی صورت کی تخویفی دنیاوی ذکر کئی. دعوی دا صورت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی دا صورت مضمون دے. خلاصہ دا صورت دادا صورت ټول آیتونه 227 دی. پدې کې ډیر آیتونه چې هغه 191 آیتونه دي نه 180 آیتونه دا په واقعاتو باندې مشتمل دي. د اول رکوع او د اخیری رکوع نه علاوه یو اول رکوع د شروع کې هغه ته نه وباسي او یو په آخر کې یو اوږده رکوع ده هغه هم ته نه وباسي. دا مز کې د دویم رکوع نه والا 180 آیتونه چې هغه زما خیال راځي 191 آیت پوری دي. دا خو ټول په واقعاتو مشتمل دي. پاتې اولنې رکوع او آخري رکوع پاتې کیږي. نو تاسو دسم ویلې شي چې د صورت 3 بابونه دي. اول باب اول رکوع، دویم باب هغه ډیر اوږد دی په او واقعاتو باندې مشتمل، او دریم باب بیا اخیری رکوع چې اوږده رکوع ده او په هغې کې خطاب دی نبی علیه الصلاة والسلام سره. دا اول باب چې دی په دې کې 3 خبرې بیانېږي. اول ترغیب الی القرآن، دویم د صورت دعوه او د هغې تفصیل، او دریم چې دی 3 زجرونه دي. دا د اول باب خلاصه شوه. آخری باب به بیا هغه ځای کې مونږ وو نزل به الروح الامین، هغې لفظونه شروع کیږي تر آخر د صورت پورې. مز کې واقعات دي د پیغمبرانو، د دې واقعاتو ترتیب وغیرہ او تقریباً الفاظ هغه دي چې کوم مونږ سورة الاعراف کې وویلې. نو هغه به صرف اشارات وي، ترجمه به هم کوو ځکه چې هغه الفاظ دي تقریباً. ترتیب هم هغه څه دی، صرف دلته پکې د حضرت ابراهیم علیہ السلام واقعه اضافه شوې ده. طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، دا آیتونه دي د کتاب ښکارا. نو تاسو ته ما قانون ویلو چې الکتاب دا په معنی د المکتوب هم کیدی شي چې دغه صورت، او یا بیا کتاب نو قرآن. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، دا تسلی ده پیغمبر علیہ الصلاة والسلام تا. او دلته د صورت دغه دعوه ده. وجه دا وه چې نبی علیہ الصلاة والسلام زړه ډیر دردیدو چې دا خلق زما خبره ولی نه مني، دی به په څه طریقې سره دا خبره مني. د دغه د نبی علیہ السلام د زړه د دې درد کیفیت قرآن مجید مختلف الفاظ سره په مختلف مقامات بیانوي. لکه سورة الکهف کې تیر شل فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا. سورة فاطر کی برادی فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، او دلته وی لعلک باخع نفسک کی دیشی چې تزان مړ کې الله یکونو مومنینا چې دین مومنان دین ندی مومنان.
ان نشا دا تسلی د ټوله ان نشا ننزل علیهم من السماء ثمنا ان نشا کمونږ غوښتل نو مونږ به نازل کړي وو په دی باندې د اسمان نه آیتن یو نښه د اسمان نه به مونږ یو داسې نښه نازله کړې وه چې د هغې نښې د وجې نه به دی خامخا ایمان راوړی و نو مونږ داسې نه غواړو که نه نو د ان نشا مفعول دلته څه شو ان نشا ایمان ان نشا الایمان بالجبر که مونږ جبري ایمان غوښتو نو ننزل علیهم من السماء نو مونږ بر نازله کړې وه د دی باندې د اسمان نه یو نښه فظلت اعناقهم لها خاضعین نو شي به سوټونه د دی هغه نښې ته خاضعین عجیزي کوونکي دوی به بیا هغه نښې ته ټول تابع شوی خو مونږ داسې نه غواړو وما یاتیهم من ذکر من الرحمن دا اوس زجر دی وما یاتیهم و نرادی دیتا د رحمان د خوانا هیڅ نصیحت نوے الا کانو عنه موردین مگر دی د هغې نه مخړونکي وي فقد کذبو نو تحقیق دی تکذیب کو فسیاتیهم نو زر دی چې رابشي دیتا انجام د هغه څه چې دی ورپورې ټوکې کولې اولم یرو دلیل عقلی دی اوس آیا دوی سوچ نه دی کړی الی الارض ځمکې ته چې کوم انبتنا فیها څومره زرغونو مونږ په دې کې د هر قسم فیدناک بوټي ان فی ذلک یقینا په دې کې خامخا عبرت دی خو اکثر د خلکو مؤمنین مؤمنان نه دي و ان ربک لهو العزیز او یقینا رب ستا خامخا العزیز زورور دی العزیز غالب دی نو منکرینو لا عذاب ورکول شي او الرحیم مهربان دی نو مؤمنان د عذاب نه بچ کئ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ د دې دی اوس د واقعاتو تفصیل بیانیږي او دلته نه دویم باب دی آیت نمبر 191 پورې په دې باب کې اوو انبیاء واقعات ذکر کړي چې دا د صورت د دعوی د پاره نقلی دلیلونه دي د منکرینو د عذاب نمونی دي او درم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ده چې د دنیا د عذاب نه او د اخروی عذاب نه به الله مؤمنان بچ ساتي دا د دې واقعاتو مقاصد دي وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ اول واقع د حضرت موسی علیہ السلام دا لږه تفصیلی چې دا مشتمل ده په دې دیا کې سلور مقامات باندې اول مقام بوي آیت نمبر 17 پورې په دې کې رسالت د موسی او د رور د رسالت دعا غوښتل او بیا مقصد رسالت ذکر کول دلته نیم د موسی علیہ السلام واقعا د هغه ځانه شروع کړی دا معنی د مدین نه د واپسی وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ وکله چې آواز وکړو ستا رب موسی ته چې ان ائت القوم الظالمین لړ شه ته ظالم قوم ته هغه څوک دي قوم فرعون قوم د فرعون ته لا یتقون دی ځان نه ساتي د کفر نه خلاصه د دعوت دا چې لا یتقون تاسو د کفر نه ځان نه ساتئ قال موسی علیہ السلام وی رب انی اخاف ان یکذبون رب دما یقینا یریګم چې دوی به ما دروغجن وګڼي ویضیق صدری ګوره قرآن نه دا معلومیږي قرآن یفسر بعضه بعضا التمخ کی ما درته ویلو کنه چې د چرته دعا غوښته چې واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی نو هغه خلکو دا واقعا د جبې د لکنت د پاره سبب جوړه کړی و خو د قرآن نه څه معلومیږي چې دا هغه طبعي ججک و لکه دلته وی زه یریږم چې دی به ما ونه مني یکذبون تکذیب به وکړي نو د دی دا تکذیب کول به سبب جوړ شي چې ویضیق صدري دې ته وایي عطف السبب علی المسبب ویضیق صدری او تنگ بشی سینه زما ولا ینطلق لسانی او نه بچلیږي جبه زما دا فطری خبره وي فارسل الی هارون نو وحی ولیږه هارون ته چې هغه لږ فصیح جبې واله دی ولهم علی ذم او دوی د پاره په ما باندې یو جرم دی
فاخاف ان یقتلون نو زیریګما چې ما قتل نکی. دا طبی خوف ته دا اسباب د لاندې لاندې دا د غیر الله نه کیدې شي. د غیر الله نه چې کوم خوف شرک دی نو هغه ما فوق الاسباب دی. انی اخاف ان یقتلون قال کلا الله ورته ویلی چرینا تسلی ورکي. فذهبا بیااتنا تاسو زید والا دما پایتون سره یقینا مونږ یو تاسو سره مستمعون اوریدون کی. دا مخ کې ما درته ویلو چې دای ته الله تسلی ورکي اسمع و ارا زتا سره ما معنا ز اورم چې ستا په باره کې سویل کیږي ګورم چې تا سره سکیږي. نو یو دای په دی جذبه باندې دعوت په میدان کې قدم دی چې زما هر څه حال الله ته معلوم دی ما سره چې بس کیږي نو هغه به الله ته پته نو الله په خوخه بکیږي بس هغه به الله په مرضی باندې وي. انا معکم مستمعون فاتیا فرعون لړ شي تاسو دواړه فرعون ته فقولا تاسو ورته وایي چې انا رسول رب العالمین یقینا مونږه د رب العالمین رسولانی و نرسل معنا بنی اسرائیل او لېږه مونږ سره بنی اسرائیل. قال الم نربک فینا د دې دیانه اوس دویم مقام دی آیت نمبر 33 پورې. پدې کې فرعون په موسی علیہ السلام باندې سلور اعتراضونه کړي وو دا غي جوابونه دي او بیا د عالمین تفصیل بیان کړي دي او د دوو معجزات او اظهار دي. نو کول درې خبرې شوي. اول اعتراضونه دي د فرعون په موسی علیہ السلام دغه دیاونو کې درې اعتراضونه دي په دې آیتونو کې لکه الم نربک فینا ولیدا آیا نوے پاللے تا منگا پخپل منس کی ولیدن پا وڑکوالی کے تا منگ کروئی نی لیشے ولیدا و تا نن منگ تا خبر کے نن دیوائی کنا وی دا ملائن دا منگ پا ٹکڑو پاللے کی گی دا منگ پا خیراتونو دیب دا منگا دیبوز منگ تا راہنمائی کئی دیبا منگ تا لار خی. فرعون ویلیو علم نربکا ولید فینا ولیدا. دویم اعتراض ولبثت فینا من عمرک سنینا ولبثت فینا او تا پاتې شوی په مونږ کې تا تیر کړي په مونږ کې د خپل عمر نا سنینا ډیر کلونه ته مونږ کې پاتې وې نو هغه وخت خو تا د رسالت اعلان نو کړي دا اوس د چرته نه چندراله چې یو دم دې د رسالت خبرې شروع کړي. ولبثت خلق وای کنه امریکا ولا وای بس دیتا عرصه کې د امریکی لاس کاریږي. د خلکو سوچ دی کنه دا زموږ د خلکو سوچ دی د دې د پیریانو باره کې د امریکې په باره کې یو سوچ دی. دی وایي جوړه پیریانو نور څه کار نشته بس د خلکو د یرولو د پاره ناسي. دی هر تیاره کې پیریان ناسي چې کله به یو سړی راځي چې موږ یې ویرو. پیریان غریبانان بدان لخان دي چې زمونږ ځان له سر نه خوځګاریږي. مونږ چې لکه د دنیا په دندو کې و خلک وایي چې دا کار دې کړی نو خلک وایي ما ته ځان له ټیم نه کېږي. پیریان به وایي مونږ ته ځان له ټیم نه کېږي دی ته وګوره چې دا پیریان ویرو دا داسې وکړه. او دغسې حال دغسې سوچ زمونږ د دې پاکستان د عوامو د امریکې په باره کې دی. بس هر څه کې دی ته د امریکې سازش لګي. خپل د تدبیر غلطیانو ته اړو نه متوجه کیږي چې موږ نم د تدبیر غلطیانې کیږي. امریکا څوک دی چې زموږ په منځ کې سازش جوړي کی. دا پرون مخ کې چې په دې پنجاب اسمبلی کې څه شي نه دی کې د امریکې چندنه سازش راغی او ټول خپل تدبیری غلطیانې دي او بس امریکا پکې وا. نو هغه ورته وویلې چې لبثت فینا من عمرک سنینا تا خو د عمر ډیر کلونه مونږ کې تیر کړي وو بیا خو هغه وخت خو د نبوت خبرې نه وې کړې نو دا یو دم دې دا خبرې کم دی نه شروع کړې. وفعلت فعلتک التي فعلت. درېمه شبهه د درېمې شبهې نه معلومیږي چې فرعون پریشانه دی د موسی علیه السلام خبرې نه. د پریشانی دلیل دا دی چې بدحواسه شی دی. فعلت فعلتک التي فعلت سم پا صفا الفاظ ورته نه وایي چې ګوره تا هغه قیمتي قتل کړی و داسې ورته نه وایي. اجمال غوندې کوي.
د فعل گردان شروع کړي وي وفعلت فعلتک التی فعلت او تا کړو هغه کار چې تا کړو وانت من الکافرین او ته د ناشکرونه قال جواب کوي موسی علیہ الصلوۃ والسلام د قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام جواب کوي د درېمې شبهه فعلتها اذا وانا من الضالین دا کار ما کړو پاغه وخت کې او وزم د وما ز من الضالین د ناپوهنا په ناپوهی کې را نشو ففررت منکم نو وی دغه دا کار می د نبوت سبب جوړ شو کنه چې ففررت منکم لما خفتکم ز او تخدیدم تاسو نه کله چې ویریدم تاسو نه فوهب لی ربی حکما نو دا د دویم شبهه جواب شو چې لبث فینا من عمرک سنینا نو موسی ورته وای چې د دین رسو رات نبوت ملاو شه د مخکینو ملاو شه کنه مانس چې زه او تختیدم تاسو نه فوهب لی ربی حکمان او بخماتا دما رب حکمن پوها پیغمبری وجعلنی من المرسلین او دی جوړ کړم د رسولانو نه پاتشوا اول شبهه چې لم نربک فینا ولیدا تا زمونږ د کور نعمت خوړلې ده تا باندې زمونږ ډېر احسانات دي نو موسی علیہ السلام داغي جواب کوي وتلک نعمت تمنها علی هغه نعمتونه دي چې ته زبادي په ما باندې دا هغه نعمتونه دي چې ته په موږ زبادي ها انا عبدت بنی اسرائیل تا د غلامان جوړ کړي وو بنی اسرائیل زما پورا قوم دی غلامان جوړ کړي وو کذستا په کور کې یو سورۃ پاتې شم نه داس نعمت ده تلک نعمت تمنها علی ان عبدت معنا بان عبدت بنی اسرائیل ذکا چې تا غلامان جوړ کړي وو بنی اسرائیل دا عبدت مقام غور دے پرونی لفظ دا پارا چی وقومهما لنا عابدون چی عبادت صرف دیتا نوائی قال فرعونو دا فرعون سلورم اعتراض دادے اور فرعون ویلی چی دا وما رب العالمین نو دا رب العالمین سوک دے چی تد آغا رسولے مانا تخو پا مصر کی لگیائی دا مصر رب او دا مصر علی مطلق العنان حکمران خزیمه نو دا رب العالمین پکې څوک راغی فرعون گویا د هود هغه چینده خوا د وی جوړه دا ټول دنیا چې د بس دا مصر جوړه ټول دنیا ده او د مصر رب زیمه نو بس د ټول جهان رب زیمه موسی علیہ السلام ورته د مضاف الیه تشریح شروع کړه قال رب السماوات والارض وما بینهما موسی علیہ السلام وی عالمین صرف مصر نه ده د مصر نه لغونه سربار کا جتا ته پته ولګي رب د اسمانونو او د زمکو او سجده دی مزکی دی کتا سوی یقین لرون کی قال لمن حوله ولا تستمعون د فرعون دی انداز نه معلومیږي چې hebat غیسته ده دسی وخت کې چې انسان باندې hebat راشي کنه نو هغه مخاطب سره خبره نه کوي متکلم چې کم ده د سره چې خبرې کوي هغه سره سترګې نشي ملاولې نو خوا دی خلکو ته دغه کوي پس طریقه باندې د هغه توجه خرابوي پس طریقه هغه له مخه بدلوي وګوره دته وګوره دیلا دا خبرې کوي او بیا هغه جی حضور والی هغه ورسره لیک وخاندي چې د معنی دی لیک روب راشي او حال دا چې خپل یریدلې نو دې سوي حالانکه دل پکارو چې موسی علیہ السلام در سره خبرې کوي تم هغه سره خبرې شروع کنه دی وای قال لمن حوله دی خپل گیر چاپیر والا او توي الا تستمعون ایا غوګم دی وای موسی سوي نو هغه واوري دا او تام د موسی خبره واوري دا دی کې هو شک پاتې نشته چې تاغي توي الا تستمعون هو دین معلومیږي چې پاغه باندې پریشر دی او موسی علیہ السلام ته مکمل او شیده ناغه خپل هغه مطلب نه پریدي د مضاف الیه تشریح هغه ورته بیا وای ربکم و رب آبائکم الاولین رب د استاسو او رب د استاسو د مخشرانو مخکینو دی تعالی العالمین وای
دے بیا وائی ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یقیناً ستاسو دا رسول چې تاسو ته رالیږلی شوی دی دا خو لیونی دی. هغې موسی علیه السلام دی وایي چې دی به لغونې په جذباتو کې راشي او دی به بیا جذباتو کې راشي او دا خبره به پاتې کی چرته. موسی علیه السلام وایي نه رب المشرق والمغرب وما بینهما. دغسې دعوت کې چې ته پوه شي چې دا خبره د کار ده نو د هغې نه به اخوا کېږي نه، مد مقابل به دې په مناظره کې خامخا هاخوا دېخوا خبرو ته اړوي. ته به ورته وایې چې نه د مطلب خبرې ته راشه، دلیل د اثبات یا ها یا نا کې دلیل راکا، دلیل به دغسې وي. نو هغه موسی علیه السلام وایي رب د مشرق او د مغرب او څه چې منځ کې دي ان کنتم تعقلون، که تاسو پوهېږئ. قال فرعون اوس تشدد باندې راغی، وی لئن اتخذت الها غیری، که ته ګڼې اله بې د مانا. نو ښه ورته پته ده چې موسی علیه السلام اوس پورې دغه وویلې، خو دی بیا هغه خبره معاد کوي په دې نورو باندې رو بچولله. وی لئن اتخذت الها غیری نو لاجعلنک من المسجودین، خامخا زه به جوړ کړم تا د قیدیانو نه. قال موسی علیہ السلام ورته ویلی اولو جئتک بشیء مبین، آیا اگر که زه راوړم تا ته یو واضح دلیل. نو قال واضح دلیل راوړم نو بیا به همداسې کې. نو هغه ورته ویلی فاتې به، نو راوړه دلیل دی که ته یې د رښتینو نه. فالقا عصاه، نو وغورځول امسا خپل موسی، فاذا هي ثعبان مبین، نو په دغه وخت کې د امسا جوړه شوه اجدها ښکاره. د دې دپاره ثعبان مبین لفظ هم راغلی دی او دغسې د جان لفظ هم راغلی دی او بل لفظ ورله راغلی دی لکه مخکې تیر شو ثعبان مبین او فاذا هي حیة تسعى، دا درې واړه الفاظ راغلي دي کې. ثعبان اجدها ته ویل کېږي او جان چې دی هغه پتله مار چې تیز تیز ګرځي چمچمارې، او حیه چې دی دا مطلق مار ته وایي که لیوي او که وړوکی. نو دا وایي ابتدا کې چې کله معجزه به ښکاره شوه نو د دې حیثیت به د جان په شانتې و، نو ځکه ورته جان وي او رو رو به غټېدو نو آخر ثعبان به ترنه جوړ شو. او حیه چې ورته وایي نو مطلق وایي چې دواړو ته شامل دی. او بل فرق چا دا کړی دی چې نه دی مار کې صفتونه دواړه وو، معنی په جوسه کې دی ثعبان وو لیکن په رفتار کې د جان په شانتې تیز ګرځېدو، نو ځکه ورته جان هم ووی او ثعبان هم ورته ووی. ونضع یده او ویخو خپل لاس فاذا هي بیضاء، نو په دغه وخت کې دا پړکېدو للناظرین لیدونکو ته. قال للملأ حوله، د دې دیانه آیت نمبر 51 پوری دریم مقام دی او په دې کې مقابله د ساحرانو او ایمان راوړل داغی. قال فرعون ویلی للملأ مشرانو ته چې د ګیر چاپېره وو یقینا دی ماهر جادوګر دی غواړي چې وباسي تاسو ستاسو د دې ملک نه. فماذا تامرون، نو تاسو څه مشوره ورکوئ؟ قالو دی وی ارجع واخاه، مهلت ورکه دته او ورور دته او اولیږه په ښارونو کې حاشرین پولیسان. حاشرین جمع کوونکي معنی چې خلق را جمع کی. یاتوک بکل سحار علیم، چې راولي تا ته هر ماهر جادوګر. نو فجمع السحرة، نو جادوګر جمع کړی شول لمیقات یوم معلوم، د یو معلوم ورځ په مقرر وخت باندې، هغه معلومه وه یوم الزینه. وکیل للناس، خلکو ته وویل شول چې هل انتم مجتمعون، آیا تاسو به جمع کیږئ؟ معنی خامخا به جمع کیږئ. استفهام په معنی د امر دی. لعلنا نتبع السحرة، کیدای شي چې موږ تابعداري د جادوګر وکړو، کدی شي زورور. فلما جاء السحرة، نو هر کله چې جادوګر رالل نو هغوی وویلې فرعون ته آیا یقینا موږ دپاره به مزوري وي که موږ غالب شو؟ نو قال فرعون ورته ویلې چې او وانکم اذا لمن المقربین، او یقینا تاسو به په دغه وخت کې خامخا د قریبي خلکو نه یئ. لمن المقربین، تاسو با زما خصوصی خلق یئی.
همیشه د پاره ظالم جابر فرعون چې ده د آل حق په مقابله کې دغه سي د کرایي مولایان لکه هغه وخت کې جادوګر دغه سي وکنه نو دغه سي کرایي مولایان ساتي چې هغه د ظلم لا شری تعویلونه کوي. قال لهم موسی ویل دیت موسی چې القوا ما انتم ملکون او غرزوي چې تاسو یې غرزون کی نو دی او غرزول خپل رسیانی و عیسی خبالهم و عیسیهم امساگانی او دوی اویلی بعزت فرعون قسم دی وی د فرعون د عزت انا لنحن الغالبون یقینا من با غالب یو دی معنی د دی یقین و چې مونږ به زورور یو ولی چې مونږ سره فرعونی سلطنت ته ټول سپر پاور مونږ سره دی. موسی خو یوازې دی خپل قوم ور سره نه دی کو شیب نه هغه غلامان دي نو هغه څه کولی شي. فالقى موسی عصاه نو موسی امسا غرزولا فاذا هي تلقف ما يافكون نو په دغه وخت کې تیرول هغه همسا ما يافكون سچ دی جوړول نو غرزول شول جادوګر په سجده کوون کی وی چې آمنا برب العالمین چې رب د موسی او د هارون دی. نو موسی فرعون ویلې تاسو ایمان راوړو په دمانه مخ کې د دینه چې ما اجازه کړې ویل کوم تاسو ته یقینا دې تاسو هغه مشر چې تاسو ته جادو خولې دې نظر دے چې تاسو به پوي شئ لو قطعنا خامخاک پری بکم لاسون استاسو او خپې استاسو من خلاف دا عدل بدلنا ولو صلبنکم اجمعین او خامخا پانسی بکم تاسو ټول قالو دیوی چې لا ضیرا اس پروا نشتا انا الى ربنا منقلبون من با اخبل رب طرف ته یو منقلبون اتلن کی. الله وی چې کله د موسی علیہ السلام د جذبی په شانته او د موسی غوندي اخلاص او د موسی غوندي بهادری په شانته چې د حق خبره د وخت ظالم او جابر ته وشي نو الله بیا د موسی ملګرتیا د سکی چې دا غ ظالم په خپل تعمیر کې دراړ پیدا کی. هغه چې کم کسان تیار کړي وي د حق مقابله لانو هغه الله د حق غلامان جوړ کی لکه جادوگر. انا نطمع ان یغفر لنا خطایانا مونږ تمساتو چې بخنه بو کی مونږ ته زمونږ رب زمونږ د خطایانو ان كنا اول المؤمنین دا ذکا چې مونږ یو اول ایمان لرونکي په موسی. و اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی انکم متبعون دا سلورم مقام دے آیت نمبر 68 پوری پدی کی نجات دے د مومنانو د آل فرعون او واقعہ د غرق ذکر کی گی. و اوحینا الی موسی او وحی لګل مونږه موسی ته چې په شپه باندې بودا د ما بندیان یقینا تاسو بسیبا پس انکم متبعون تاسو بسیبا راتلل کیږي نو الیګو فرعون په خاریو کی خاشرینا جمع کون کی او دا اعلان وکړو چې ان هؤلاء لشرذمه قلیلون یقینا دا جماعت لګو انهم لنا لغائدون او یقینا مونږه دوی مونږ لره دی غوسه کون کی و ان لجميعون او مونږه یقینا یو غټ جماعت یو حاضرون تیار مونږ خو مسلح جماعت یو او دا لیک دی مونږه غوسه کړیو نو بس د دې خیر نشتا. فاخرجناهم من جنات و عيون لیکن دا آسمانونو والا ذات وای چې دا هر څه زمونږ په خفیه تدبیر باندې کېدل. مونږ بنی اسرائیل د مړی په تور باندې بیرونیانو ته وغورځول دی بغیر وسلی او بغیر اسلحه دی فرعون اوی چې دا به د دې نورو خلکو د پاره عبرت جوړ کما. دی زما د ربوبیت انکار وکړو د حکم نافرمانی حسنا چې دا نور رانه دغه سي نافرمان شي نو درګه دی به د عبرت جوړو ما. الله وی دی سرا د هر سنا مونږه فرعونیان وباسل مونږه وباسل په حقیقت کې فرعون خپل انتقام او پاغه جذباتو کې وتلو لیکن فیصله الله وی مونږه کړی و. یو څو کسانو مرتخ کار کړل او امریکم د لری لری نه راوستو د افغانستان زمکه ته فاخرجناهم من جنات و عيون نو باسل د باغونو او د چینونا و کنوز د خزانونا او د پاکو زیاونونا
کذالک دغسی و اورثناها بنی اسرائیل او وارثانم کرل دغشان سیزنو بنی اسرائیل فاتبعوهم نو فرعونیان ورپسې شول مشرکین د نور خطو په وخت کې فلما ترى الجمعان نو کله چې دواړو جماعتونو یو بل ولیدو نو اوې اصحاب د موسی چې یقینا موږ راګیر شو موږ خو یا الله راګیر شو مولانا غلام الله خان سے بوي چې فرعون موسی علیہ السلام ملګرو وی چې انا لمدرکون آگے دریا دیا موجا تے پیچھے باب فرعون دیا فوجا انا لمدرکون مون خراگیر شو مون بکم خوازو دغه وقت کی بیادا اللہ نصرت را دی چه قالا اللہ وہی اکڑا چه کاللہ چرینا ان معی ربی سیادین دا موسیٰ علیہ السلام زڑے اکلک کو چه یقیناً ما سرد دمارب درد ما تبلارو خی دا بند لاری بیا اللہ کلاوی خوچیو دل لاری در مانی بنشی مونگ مانی لا بنشی نی او مخی نمونگ لاری کلاو غارو مونگ اتر پتا مونگ مخی نواو چی مونگ مانی دی لاری کلاوی دا سرد بندی کی نا او فطرت سنت الہی دا دے چی لاری با بندی کی او بیا بند لاری با اللہ کلاوی فلما ان قال ان معي ربي سيهدين فاوحينا الى موسى وحي لګل موږ موسی ته ان اضرب بعصاك هو امسا اخبل البحر دریاب لا فانفلقا نمانا دریاب له امسا اوهلا نو اوچوي دو معنا دوه حصے شو فكان كل فرق نو هر حصہ شوا کتاود العظیم د غټي غونډي پشانتی نو سر سید صاحب ته وایا چې دلته به سوای دا هم مد جزر نه ده کنه فانفلقا او فکان كل فرق كالطود العظیم واسلفنا ثم الاخرین او مغرانی ذکر دلته دا نور او بچم کو موسی او موسی ملګری اجمعین ټولون غرقرم و الاخرین نور یقینا پدې کې خامخا عبرت او ندی اکثر د دین مؤمنانو یقینا رب ستا خامخا العزیز الرحیم دے واتلو علیہم نبا ابراہیم دا اس دویم واقع دا آیت نمبر 104 پوری بیان کا پد ایمانی واقع د ابراہیم کل چاغو ویل خپل پلار او قوم ته جما تعبدون د سبندگی کوي تاسو قالو نو غي ویلې چې نعبد اسناما موږ بندگی د بوتانو کو فنذل لها عاکفینا ټول رد بيو موږ د پارا عاکفینا عبادت کوونکی ہمیشہ موږ د عبادت کو قالا حضرت ابراہیم ورته ویلې هل يسمعونکم آیت استاسو اوری کله چې تاسو بلې یا تاسو لا فائدہ در کول شي یا نقصان در کول شي دا د معبود حقیقی درې اوصاف لازم دي قالو دی جواب کو چې نا لیکن منلو له تیار نیو ولی وجدنا آبانا کذالک یفعلون مندلیو مونږ خپل مشران چې دغه سی به کول نو مونږ بس د مشرانو په طریقه کې ځان له خیر ګڼو قال فرایتم ما کنتم تعبدون حضرت ابراہیم ورتوائی آیا نو سوچم کړه دے پاغه سکی چې بندگی به کول استاسو او استاسو مشرانو مخ کې دی چې د چا بندگی کولا د چا په نوم چې دا بوتان تاسو جوړ کړی دي د دې په حال باندې سوچ کړه دے فإنهم عدو لی یقینا دا ټول زما دشمنان دي اسی خلیل الله لقب ور الله نو ور کړه دا حضرت ابراہیم دعوت بالکل سپینی خبری وے فإنهم عدو لی دا ټول زما دشمنان دی اللہ رب العالمین ذکا حنیفن وہ یو طرف کے وہ بس اللہ رب العالمین اس رب العالمین چاہتا وی داغا اوصاف ذکر کئی دا رب اتصفتنا دا رب الذي خلقني جزے پیدا کرے ما فهو یادین نو غیب ما تلار خی د ژوند تیرولو طریقے وَإِذَ وَالَّذِي او غذات دے چکل اغی یطعمنی ما مان دے خری ویسقینی او پماس کئی دیتا وی
دنیا کې دا تصور حالانکه تا خپل غټي کور ته راړي بیا یې پخې بیا یې په لاس باندې اوچته او بیا یې خلیل ورکه بیا یې په غاښونو نرمه او بیا یې معدې ته اچې خو الله وایي نه ته به وایې چې یطعمني الله یې په ما خورئ او الله یې اسکئ معنی دا ټول خو اسباب دي که الله تینا وباسې نو غاښ هډوکار نشي کولی بیا به د غاښ وي او شی به د نه معده به د وي او شی به د نه ادمیږي غاښونه هر څه به د وي او شی به نه نرمیږي هر څه به کې او شی به درته نه میلاویږي نو ځکه وایي هو یطعمني چې الله په ما خورئ او اسکئ یطعمني ویسقین و اذا مرضت فهو یشفین او چې کله بیمار شم نو هغې ماله شفا راکوي اگر کته ډاکټر لتلې ډاکټر تا مرض معلوم کړی دی بیا یې دلې ټیکه لګولې دوايي درکړې بیا تا پرهیز کړی دی د هغې مطابق دی خپل وخت تیر کړی دی لیکن وای به دا چې الله بیماری شفا را کړې ده اسباب دي دا صرف حقیقت کې د دې ټول سکرین نه رستو الله دی دا هر څه په هغه باندې هغه سره کېږي والذي يميتني غذات چمرئی ما و ثم يحييني بیا بما ژوندي کوي والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين وغذات چې زه تمه لرم چې هغې به بخي زما ګناهونه په ورځ د بدلي رب هب لي حکما رب زما وبخې ما ته فیصله والحقني بالصالحین او یوزیا کې ما د نیکانو سره واجعل لي لسان صدق او راکې ما ته ذکر خیر فی الاخرین پر رستو خلقو کې دغه وجه وا چې تر آخر پورې د مکی خلقو پورې بعد حضرت ابراهیم ذکر په خیر سره کو وجعلنی من ورثة جنت النعیم او جوړ کې ما د جنت النعیم د وارثانو نا مالا جنت النعیم راکی مانا اللہ نا دا جنت غختو دعاگانے دا سنت الانبیاء بلکہ سنت الخلیل دے نو دا صوفیاء جاہل صوفیاء وی مونگلا جنت نہ دے پکار بس دیدار پکار دے ادھر کہ خدای دے یو دل جنت نہ اوبازی بیا دے پتہ لگی خدا دا خلق دا پارا مصنوعی تقدس چکنی دا خدا اللہ دسی عاشق و محب مال بید اللہ نے اس چیز نہیں دی پکار بندگی در کی نشتہ دا جہالت تے بندگی خدا دا چی اللہ نعمت در کھڑے دے تو ارتضان دیر محتاج کا لکہ ما آغا یو واقعہ در تکڑے ہوا چی یو سڑے بیمار شو نبل تن ورسکر آگے دیو صرف عابد و عابد دا راتلون کے سڑے عالم وہ دور تووی چی سنگر طبیعت دے دے وی الحمدللہ دا سیوی کنا بادے ناغا ورطوی چی دا مقام دا الحمدللہ نے تب تکلیف کی بیمار ہے کی دیشی چی اللہ دا بیماری تا تا دیل راوستی چی دا دی تضرو کی اللہ تا اجاڑی چی یا اللہ سخت حالت تے یا اللہ تیرا تا آسان کی او تو ہے چی الحمدللہ تمانا دا اللہ تر دا مقابلہ کی چی نور سخت کا نو علم ہر سل ضروری دے نو وجعلنی من ورثت جنت النعیم دا حضرت خلیل اللہ دعا دا جنت غختل نبی علیہ السلام منتویدی چی اللہ نغواڑی جنت الفردوس غواڑی وغفر لی ابی او بخناو کی دما پلارلا دی تفصیل تیر شو مخی انہو کان من الظالین ولا تخزنی یوم شرم ما یوم یبعثونا پا کمرت چی بدا خلق پورتا کی گی یوما پا غرت چی فیدہ بن رسی اسمال و اولاد الا منت اللہ مگر سوک چی اللہ لراڑی بقلب سلیم روغ ذرو وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ بشارت تے نزدی بکریشی دا جنت پریزگارو تا وَبُرِّزَتِ الْجَخِيمُ او خار بکریشی جہنم للغاوین سرکشو تا تخویف اخروی شو وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ دوی تبویلشی چی کم دی حقا چی تاسو بندگی کول بید اللہ نا اغا اس کم دی حل یسمعونکم آیا حقو استاسو حل ینصرونکم آیا حقو استاسو مدد کولشی او ینتصرونا یا خپلا بدلا غستیشی فکبکبو فیہا هم والغاوونا نو الٹا بکریشی دوی پاغ جانم کی دوی والغاوونا او سرکشان
هم مانا معبودین والغابون وعابدین وجنود ابلیس اجمعون او لخکر د ابلیس ټوله قالو دی بوای وهم فیا پدس حال کی جیوی بجانم کے یختصمون یوبل سرب باتون کئی چت اللہ ان کننا لفی ضلال مبین قسم پا اللہ یقینا منگو خامخا پا صفا گمراہی کے اذ نسویکم برب العالمین چکل بتاسو منگ برابرو لید رب العالمین سرا دیتا مساوات وائی مونږ تاسو لا درجه درکړې وا د اولوهیت مونږ وی چې الله تاسو خپل په خاص صفاتونو کې شریک کړی ای دغه نسوي وو برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون او نو گمراه کړي مونږ مگر دغه مجرمانو فما لنا من شافعین نو نبوي مونږ لرا سوک سفارش کوونکی ولا صدیق حمیم او نا ملګری حمیم گرم ملگرے مانا ہمدرد ملگرے فلو ان لنا کرتن کا مونگ لپارا وے دوبارہ راتلن نمونگ ببود مومنانونا یقیناً پدے کی خامخا دیر عبرت خو اکثر ندی مومنان یقیناً سارب خامخا العزیز الرحیم دے کذبت قوم نوح المرسلین حضرت نوح علیہ السلام واقعہ دا پدی کی ہم پیند خطابات دی اشاره د دې ته چې دا ټول انبیاء او دین چې د پدی پنځه خبرو باندې متحد وو دا ټول دینونه او دا اتفاقی خبرې دي د زمانه کې خلکو ته د اتفاق او د اتحاد یو روگ لګیدل د روگ چې وای اختلافی خبرې نه دي پکار نو دا اتفاقی دي دغه ومنه اذ قال لكذبت قوم نوح المرسلین دروغ جن غنلی وو قوم د نوح المرسلین رسولان هرنګ یو رسول تکذیب کړو خو چونګي رسولان ټول یو وو نو د یو تکذیبوم د ټولو تکذیب دی اذ قال لهم اخوهم نوح کله چې ویل دی تا د دیرور نوح الا تتقون داول خطاب آیت تاسو الله نه یریږي یقینا زم تاسو ته رسولنا من دا دویم خطاب دریم دا دی چې فتقوا الله الله نه یریږي نو سلورم دا دی واطيعون زما اطاعت کوي فتقوا الله دا توحید دی اطيعون دا رسالت دی فتقوا الله چې دی دا لا اله دی لا اله الا الله دی او اطيعون چې دی دا محمد رسول الله دی محمد الرسول اللہ دا حسب کی کلمہ کی بدلے دا را بدلے دا یو دور وہ جباغی کی عیسیٰ روح اللہ ویلے کے دو کل موسیٰ کلیم اللہ کل ابراہیم خلیل اللہ لیکن لا الہ الا اللہ داغی تصور پٹولو دنینو کی یوئی وہ فاتقوا اللہ واتیون وما سلکم علیہ من اجرن پیندم خطاب نغوارم تاسو نا پدی مانی حس مزوری ندد ما مزوری مگر پر رب العالمین مان دے فتقوا اللہ واتیعون نو یری گئی اللہ نو دما خبر منی قالو ندیوی انؤمنو لکا واتبعک الارذلونا دا بیان تکذیب دے دا قوم او دا کذبت قوم نوح المرسلین تفصیل دے وسو انؤمنو لکا ایا مونږ باستا خبر منو وتبعک الارذلون حالانکه استا تابعداری کړي دا رذیلانو خلکو نو یو مطلب دا او چې ستا ملګری رذیل دي کمزوري دي کمینا دي سپکتی لکه دی وخت کې وای چې دا خو کې دا پړې ہوئے جاهل دی وای دی دا د سسیز پته نشتا وتبعک الارذلون دویم دا ہاں نو پدی کی وتبعک الارذلون پدی کی دا غی دری خبر ضمنن وی یو دا چستا ملګری کمزوری دی دویم دا چې غی کی ایمان نشتا نو دریم دا چې ارذل دی مونږه اشرف یو نمونږ به دای سره په یو مجلس کې څنګه کینو لہذا دای د خپل ځان نو باسا نو د درې وارو جوابونه دی به ترتیب اول جواب چې ما علمی بما کانوا یعملون نشت علم مال را دا کارونو چې دای کوي د دې د کارونو علم مال نشته دی چې دای کم کارونه کوي ها د دویم اعتراض جواب داده چې نه د حساب د دې مگر په زما رب باندې کتا سو پويږي کدی کی ایمان نشته نو رب اور سره پوي شي
او د دریم سوال جواب دا دی چې نیمه د شړونکو مؤمنانو لرا نیمه د مگر نذیر مبین ما هغه اوس تشدد باندې رالل ویل لم تنتهي یا نوح كتب من نشوي انوها نخام خاشبت من المرجومین د کانو وهل شو پکانو وهل شونا قال رب ان قومي كذبون دا اوس خیری د حضرت نو دی رب اے رب زما یقینا زما قوم کذبونی زما تکذیب کړي دے فافتح بیني و بینهم فتحا نو فیصلہ کا زما او د دیمت کې فیصلہ او بچ کې ما او زما ملګری د مؤمنانو نا قبولیت د دعا چې فانجیناه و من معه بچم کو دی او د ملګری پټکی کشتۍ کې ثم غرقنا بعد الباقین بیا دین رستو نور غرق کړل قبولیت د دعای اول ان فی ذلک لآیة وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم کذبت عاد المرسلین عاد چونکہ د دین مراد قبیلہ د قبیلہ او قبیلہ لفظ چې د دا مؤنث ته نو د دې په وجه باندې کذبت لفظ مؤنث راغلی دی کذبت عاد المرسلین ثلورم واقعہ دروغجن گنلے وہ عادیان و رسولان لرا اذ قال لهم اخوهم هود کل چی دیتا ددیرور هدو ویلی چی الا تتقون انی لکم رسول امین فتقوا اللہ واتوعون ما اسلکم علیہ من اجر دگان د مذوری دما مگر پر رب العالمین فتبنونا د شرک سر سرا پاغی کی سنور کارونو چی دنیا پرسو سرمایہ دار وو سرمایو باندې فخر وو په فضلو کارونو کې پیسې لګولې قومي خزانی ناغي من مراد کوي وای اتبنون بكل ريع آیتا سو جوړوي په هر اوچت ځیا کې یو نخا تعبثونا عبث کار کوي هر ځیا کې به د یادگار په تور باندې نخي جوړې کړي نخي نو پاغي باندې به قومی پیسې ډېرې زیاتې ولګولې نو حضرت هود ورته وایي چې دا څه عبث کارونه کوي عوام چې دی هغه د لوږې مري او ته ورته عبث کارونه کې کله مینار پاکستان جوړ کې او کله فلانې او کروڑونو روپۍ په هغې باندې ولګې او چې کم د فیدې کارونه دي نو هغه نه کوي اتبنون بكل ريع آیة تعبثون وتتخذون مصانع او تاسو جوړوي مصانع بنگلي مانای لعلکم تخلدون لعله یاد کای په معنی کې دی یا بیا خپل معنی کې دی استفهام توبیخی بشي بیا وی لعلکم تخلدون آیات صبح همیشه یی پاتې کی عمر ستاد شپېته کالا او کور دسه جوړې چې د شپېته زرا کالو د پارم بس وی وی تتخذون مصانع د ټول جون هغه پونجی چې دا هغه ته په یو کور باندې ولګي نو لعلکم تخلدون آیت الله همیشه پاتې کی دل دی دلتا استفهام دے ته سوچو کا چې دنیا کې وته همیشه پاتې کیږي او کا جنت دا همیشه پاتې کیدو زیاده دنیا کو دا ہمیشہ پاتے کی دو نہ دا عارضی زیادہ نو کورم عارضی جوڑ کا حل تا غمو کا حل تا دا غیر یا کور دستا ہمیشہ دا پارئی دا غیر یا دا کور مضبوطی فکروں کا وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ سرمایہ داری سر سراپا دی کی ظلم ہم وہ نو آغی من امرت کئی او کل چی تاسو نیول کوئی نو نیوئی تاسو پا دس حال کی چی ظلم کوئی فتقوا اللہ واتیونو جری گئی داغا اللہ نا امدکم بما تعلمونا چی مدد کڑے تاسو سرا پاغا نعمتونو کی چی تاسو پوئی گئی امدکم بی انام مدد کڑے تاسو سرا پا سارو و بنینا او پا بزامنو باندی جنات و عیون انی خافو علیکم دی یریکم پتاسو باندی عذاب دی یوم عظیم نقالو و غیوی سواؤن علینا برابر دا پمونگ مانی چی نصیحتو کی یا تینے دا نصیحت کون کنا ان هذا الا خلق الاولین ندی دا مگر طریقی دی دا مخینو هذا کی اشارہ دا یا خو عذاب طرف تا یا دا خپل طور طریقی ورتوائی چی دا خو دا مخین منکر روانی دی دا خو صرف مونگ نکو دا خو زمونگ قومی طریقی دی اگرہ
تروسه خو مونږ له عذاب را نه غنو اوس بسرا دي وما نحن بمعذبين او نیو مونږه عذاب ورکړی شوي فکذبوه نو تکذیب وکړو د فالقناهم نو مونږه هلاک کړل یقینا بدی کې خامخا عبرت و نو اکثر د دینا مؤمنین ایمان لرونکي و ان ربک لهو العزیز الرحیم کذبت ثمود المرسلین تکذیب کو سمودیانو د رسولانو کله چې ویل غیتا دا غیر صالح چې الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون او وما اسلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکونا دا قوم د شرک سره سره جاگیردار او سندکار وو باغی معنی آگے کی غلوب کرے وہ نو داغی تنبی ورگئی اتترکون فیما هنا آمینین آیتا صبح پری خودل شئی فیما پاغ نعمتونو کی چپتی دیا کی دی آمینینا بیغما دا سج تاسو تا حاصل دی نو پدی کی بتاسو بیغم جوانتی روی فی جنات پا باغونو کی چینو کی و زروع فصلونو کی و نخل کجوری طلحها حظیم چه غنچکونا داغی دی نرم و تنحتون من الجبال بیوتا و تاسو کنی دا غروننا کورنا فارحینا بی فیدی فاتقوا الله و اطیعون ولا تطیعوا او خبر ممنی او طاعت مکوی امر المسرفین طریقہ دا مسرفینو المسرفین مراد اغنہ بدمعاشان وو چپدی قوم کی وو دا غی په طریقو باندې مدی الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون چې غی ورانه کوي په دې ملک کې او اصلاح نه کوي قالو رد دا غی د خوانا انکار او دا غی دو وجه ذکر کوي مګه سا خبره د کنمنو وای انما انت من المسحرین یقینا تو خود جادو کړي شوونه پتا خو جادو دې نو سا خبره مونږ ولې ومنو وما انت الا بشر مثلنا ونیت مگر بندے مونږ پشان د فاتی بی آیت نور اور یو نخا کچریت درختینونا قال ان صالح علیہ السلام وی هذه ناقه دا یو خدا لها شرم دی د پار بعد ابو سکولو نمبر وی ولکم او تاسو د پار با نمبر د سکولو وی د یو معلوم ردی من خپل کې او رز مقرره کی یو رد بداو بس کی او یو رد تاسو ولا تمسوا بسوء او مرس ویدی او خدا سے تکلیف ورنہو بنی ویتا سلرا عذاب یوم عظیم د یوم عظیم رد عذاب فاقروها نو دی مڑکڑاغ اوخا نشول دی خپیمانا نونی و دی لرا عذاب نفی ذالک لآیتا وما کان اکثر مومنین وان ربک لهو العزیز الرحیم کذبت قوم لوط المرسلین تکذیب کرے وہ قوم دلوت المرسلین دا رسولانو فتقوا اللہ واطیعون وما اسلکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتاتون الذکران من العالمین آیتاسو راتلل کوئی بناری نو باندی من العالمین دا مخلوقاتنا وتذرون ما خلق لكم ربكم او تاسو پریک دی حقا چی پیدا کری اللہ تاسو لاستاسو رب من ازواجکم یعنی بیبیان استاسو دا جمله دلتا چې تذرون ما خلق لكم ربكم یو خود دې مقصد دی او یو اشاره ده مقصد دا دی چې تاسو خپل منکوحات اغم بالکل دغه سی پریخي دي نو اشاره وا دینا چې دې خپل منکوحات ته بالکل توجه نه ورکولا او په دې بل بد عملی کې مبتلا وو مصروف وو نو د دې اشارې نه معلومیږي چې حضرت لوط چې ورته چرته وایي چې هاولای بناتی نو هلته کې دغه بنات مراد دي ځکه چې دی هغې نه بالکل دستبرداره شي وو حضرت لوط ورته ځکه وایي هاولای بناتی اتاتون الذکرا بل انتم قوم عادون بلکې تاسو قوم یې حد نه تېرېدونکي قالو نو دی وی د قوم د طرف نه په ده باندې اوس دوړه دباو لئن لم تنتهی کتمانا نشوی ایلوتا نخشبت من المخرجین د استل شونا قال انی لعملکم من القالین
لوط علیہ السلام وی یقیناً دستاسو عملون لرا بدگنون کے ما رب نجنی اے رب دما بچ کے ما او دما کور والا دا کارونو نا چی دی کئی نو بچ کو مونگ دے او دا کور والا ٹول مگر یو بودی خدا چی فی الغابرین آغا و رستو پاتی کی دن کنا ثم دمرن الاخرین بیا مونگا علاق رلدا نور اورو مونگ پدی مانیو کسم باران نو بد شو باران دیر اور کڑشو یقیناً پدی کی خامخا عبرت او ندی اکثر دین مومنان وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ او مواقع دا حضرت شعیب علیہ السلام كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ایکا اصل کی یو غٹ اونا او غٹ بوٹے چی گن بوٹے وی گن آئی توائی نو دلتا کی دا اصحاب الایکہ متعلق دو رائے دی دا مفسرین یو دا جے اصحاب الایکہ او اصحاب المدین دا یو خلق دے او یو پیغمبر دیتا مبعوث شے وہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین چونکہ خاریہ وا او دا ایکہ یو کلے وہ دا دی خاریہ دا نواحی کلنا یو کلے وہ او د دغی کلی والاو د دی ایکی عبادت کو لکه بعد علاقو کې د دغه بوټی وی دا لیلی بوټی وی او هغه متبرک غنی هغه کې دا هغه خپل نخي علامتونه وی چا سره جنډې دغه کړي وی چا سوي نو دای متبرک غنی دغه سي د دی هغه ایکا بوټی چې وو متبرک بوټی وو نو کلا د شعیب علیہ السلام واقع کی مخاطب مدین والا کی نو مدین والا وائی او مدین والا د شعیب علیہ السلام د قوم خلق هم وہ دا اصحاب الایکہ هم دا دارک راتلل لیکن دا قومی خلق نو نو یو رائے دادا او بل رائے دادا چنہ داد بیل بیل قومو نو اصحاب مدین بیل خلق وہ شعیب علیہ السلام دیتا مبعوث شے وہ او چکل آگئی انکارو کو عذاب پر آگئے نو بیا آگئی غرق شول بیا دا حضرت شعیب بعثت اشو اصحاب الایکی تا دا دویم کول دے کذب اصحاب الایکت المرسلین تکذیب کرے وہ ایکی والو دا رسولانو کلچوویل دیتا شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسلکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین او فلکیلا پورا پورا کوئینا ولا تکونوا من المخسرین او مکی گئی تاسو دا کمی کون کنا وزنو بالقصاص المستقیم تلی تاسو پا برابر تلی ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او منم گڑی کوئی خلق لا شیزون ددی ولا تعثوا فی الارض مفسدین او مگر زی بدیز مکہ کی فساد کون کی واتقوا الذی خلقکم او یری گئی دا غالانا چتا سو پیدا کړی والجبلۃ الاولین او سنور خلق دیر قالوا دا قوم اعتراض انما انت من المسحرین یقینا تو خود جادو کړه شو نه وما انت الا بشر مثلنا او نیت مگر یو بندے مونگ پشانتی و ان ظنک لمن الکاذبین او یقینا مونگا پتا گمان کو خامخا درو جنونا فاسکت علینا کسفا من السماء اغر سوا مونگ مانی یو ٹکڑا دا آسمان نا کتریت درختنونا قال ربی عالم بما تعملون اغویلی چی رب دما خپوا دے باغ کارونو مانی چی تاسوی کوئی فکذبوه نو دی تکذیب کو داغ نو انی ول دی لرا عذاب یوم الذل عذاب دوری دی درد انہو کان عذاب یوم عظیم یقیناً دا عذاب دا غٹر دے ان فی ذالک لآیتا وما کان اکثر مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم وانہو لتنزیل رب العالمین دا دریم باب دے دا سورت آخر پورے پا دی باب کی 15 خبر بیانی کی اول صداقت ذکر کئی دا کتاب و دا رسول دویم دعا تخویفی دنیاوی دریم زجر دے سلورم رسالت مانی کی دو والا دا دو شبہات و جوابنا او پنزم چے دے آداب ذکر کئی پنز دائی دا پارا
چونکہ دا صورت مضمون و رسول اللہ لا تسلی، نو دا ټول رکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خطاب دے. نزل ب وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، او یقیناً دا قرآن خامخا نازل اول دا رب العالمین دی. مانستا زړه دې نه پریشان کیږي چې دی ورتا ساتیر الاولین وای، دی ورتا سحر او شعر وای، پدې مخه پکېږي. انه لتنزيل رب العالمین نزل به الروح الامین، نازل کړه دې دی کتاب لرا روح الامین فرښتې علی قلبک استا پزړمانی چې شدت من المنذرین د ير ورکونکو نا بلسان عربی مبین پسفا عربی جبکی و انہو او یقیناً دا قرآن خامخا پزڑو کتابونو کے دے، مانا پزڑو کتابونو کے دے تذکرہ دا. اولم یکن لهم آیتن آیا نشتا دی دا پارا سنخا ان یعلمہو چپوئیگی پدیوان دی علماء دا بنی اسرائیلو. ولو نزلناه على بعض العجمین، او کمونگا نازل کڑے وے دا کتاب پا بعض عجمیانو باندی، او اغلستلے وے دا کتاب پا دی باندی، ننبو دی پا دی باندی ایمان لرن کی. کذالکا زجر سلکناہو، مونگا ننباسل دے دا انکار پزڑنو دا مجرمانو کی. لا یومنون به چی اغی ایمان نراوڑی پا دی قرآن تردی چی او بگوری عذاب دردناک. فیاتیہم بغتتن، نو دا جواب دے دا لا یومنون، دا فا پا جواب نفی کی دا ان مقدر دے. نو دی ایمان نراوڑی فیاتیہم بغتتن، نو رابشی غاذاب دیتا ناساپا وهم لا یشعرون، او دی بنپوئیگی. فیقولو، نو دا دی بوئی چه حل نحن منظرون، آیا مونگلا مہلت شتدے. افا بعذابنا یستعجلون، زجر آیا دمونگ عذاب دی درغاڑی. افرائیتا آیتا سوچ کرے، دا جواب دے دا غید استعجال چی آیت نمبر 207 کی برادی. افرائیتا امتاناہم سنینا، آیتا تو پوئے کمونگا مزی ورکو دیتا یوسو کالا ثم جاءہم ما کانو یوعدونا، بیا براشی دیتا ما حق عذاب چی دی سر وعدہ کیگی. نو ما اغنا عنہم، نو نباشی لرکولے ددینا حق عذاب ما حق سو چکانو یمتعونا دیدا مزی ورکی دیشی. وما اہلکنا قبن قریتن، او مونگا ندی ہلاکڑی حس یو کلے مگر حقید پارو یر ورکون کی ذکرہ دیاداشت پارا نبو مونگ ظالمان. وما تنزلت به الشیاطین، دو شبہ او داغی جواب اگر کئی. اول شبہ دا چے رسول ندے، دا کاہن دے، دا کہانت پا طور باندی نجومی دے، ذکر دا بعد خبر ویدہ سے کئی. اللہ وی وما تنزلت به الشیاطین، او ندے نازل کرے دی قرآن لرا شیطانانو. وما ينبغي لهم، او ندی مناسب شیطانانو لا. وما يستطيعون، او نے وصل دی. ولی ذکا انہم عن السمع لمعزولون، یقیناً اغا شیطانان ددید اوریدننا لری شڑلکیگی، اغید قرآن دا اوریدونا شڑلکیگی. فلا تدعو مع اللہ، نو تم بلا اللہ سرا بی الہ فتکون من المعذبین، ورنشبت دا عذاب ورکڑ شونا. وانذر عشیرتک الاقربین، او یر ورکا اخپلو نزدی رشتہ دارو تا. انذر عشیرتک الاقربین، دا ادب دے دویم دا ولی ورکا چی انذر عشیرتک الاقربین. یو مقصد خدا کی دیشی چی کی دیشی کتا اخبلو تا دعوت نورکے، نو خلق بوائی چی دخبلو خیال ساتی، نو زکوئی انذر عشیرتک الاقربین. رنبے شروعات دا اخبلو نوکا. وانذر عشیرتک الاقربین، بیا نبی علیہ السلام دا اخبل ټول جمع کړیو. یو دلی والا دعوتو کو خبر چی شورو کرا، نو آگئی شور شغب جوڑ کو او پاسے دل. او بیائی والا دعوتو کو، نو بیائی ورطا سنا سا خبر اکڑی.
انذر عشیرتک الاقربین معنی د عمل کولو د پاره انذر عشیرتک یا دویم حکمت او مقصد دا کی دیشی چې خپل چرته دا پوی نشي چې دیخو زمونږ لحاظ ساتي نور ته د دعوت ورکي او مونږ له خیال ساتي نو تب رومبه د عشیرتک الاقربین شروع کې وغفر جناحک او کچھ ساتا خپل وزر لمن هغه شاده پارا چې ستا تابعداري کوي د مؤمنانو نه فإن عصوک نو کدیستا نافرمانی وکړه نو اوایا انی بریء مما تعملون یقینا ز بیزار ما دا کارونو نه چې تاسو یې کوي زستاسو د کارونو نه بیزار ما نو پدی کی یو قسم اشاره وا چې تاسو سکول شینو او کوي بس نزګ اور پس دویم صفت راولی وتوکل علی العزیز الرحیم او بروسو کا په عزیز الرحیم ذات باندې وفإن عصف الذي يراك حغذات جگوری تال راخین تقومو چې کلت ادریگی استاد ادریدو په حالت کې تا ګوري په خپل موز کې چې ته ولاړې وتقل یات خپل ملګرو سره ولاړې وتقلبک فی الساجدین او ګرځیدل را ګرځیدل ستا په سجده کوونکو کې سجده کوونکی معنی مزګزار نو اکثر مفسرین وایي چې سجده کوونکی نه مراد مزګزار او د موز نه مراد موز د تهجد دی چې نبی علیہ السلام به د کور نه مسجد نبوی پورې تو نو یو خواب الخواب تو غوږ بیگ دو چې کم کم صحابه د تهجد او اهتمام به کو نو غیل به خالتو نو الله وی وتقلبک فی الساجدین الله ستا داتل راتل ګوري په سجده کوونکو کې کله یو خوا کله بل خوا نو ماد الله خپل صفت اظهار کړي سوک وای چې او دا زیات تر د شیو کول دی چې الساجدین د دین مراد دی مومنین او تقلبک استادا بدلیدل را بدلیدل د دین بیدا دغه وکړه دی چې نبی علیہ السلام چې د چاپا رحم مادر او د نطفی په صورت کې د چاپا بدن کې تو نو هغه مومن دی معنی د نبی په خاندان کې تربره پوری چرتا سو کافر مشرک نه دی راغلی تقلبک فی الساجدین ستا دا روح چې د چا په دغه کې راتون ستا تصور معنا د نطفه په صورت کې هغه ټول مؤمنانو دا زیات تر د شیعو دیو دغه سبی سند روایت ته انه هو السمیع العلیم هل نبئکم علی من تنزل الشیاطین دا دویم شبهه او داغي جواب کوي دویمه شبهه دا چې د رسول شاعر دے قرآن د اشعار دی اللہ د دی جواب گئی هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین آیا خبر کم تاسو په هغه چا باندې چې راکوزیږي شیطانان معنی تاسو دی پیغمبر ته شاعر وایي نو تاسو ته زه اوخیم هغه څوک چې شیطانان هغه څه کرا دي سوال او جواب کې بظاهر موافقت نشته سوال دا غي سو چې پیغمبر شاعر دے قرآن اشعار دی نو جواب کوي هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین دی کې با مناسبت حل وی چې کله مونږ په دی پوي شو چې په هغه زمانه کې د عربو دا اعتقاد او خیال وو وی دا شاعران چې وی کنه د دې په جبه باندې وګړه دا مسجع خبرې را دي خيسته خيسته دا وی ول شیطانان په جبه باندې چلی شیطانان دې سګرا دي په دماغ کې ولدا خبرې چي او بیا د جبه نه ول وباسي نو گویا په هغه زمانہ کې کچاتبا شاعر ویل کېدو نو مطلب پیدا او چې د سګا شیاطین را دي دغه جواب دسو جواب حاصل داده چې د پیغمبر شاعر نه دی چې دا خبرې د شیطانانو په القا سره وی دسګه شیطان نه را دي د شیطان ملګری د تخوما الجنس یمیل الی الجنس شیطان به د شیطانانو سره را دي وی
تنزلو شیطانان کوزیگی علی کل افاکن ہر دروغ جن اثیمن گناہگار سکا یلقون السمع هغی اچی ورتا ډیره اوریدلی خبره هغه شیطانان چې پس طریقې باندې د نیمه نیمه خبره د بر نه واوري نو دلته راځي او د کاهن په غوږ کې اچي او کاهن ور سره بیا اصل نور دروغ کی نو اکثرهم کاذبون اکثر د دینا دروغ خبري وي وشعراء يتبعهم الغاوون وشعراء يتبعهم الغاوون او شعراء چې دي تابعداري کوي د دی الغاوون سرکش خلق دې شاعر نه دی وای دې د ملګرو ته وګوره د ملګرو ایثار د ملګرو مینا او د ملګرو د پارا قربانیان وګوره لا تسأل عن المرء واسأل قرینه دا خپل صحبت ورله وګوره دا صحابه د په خبره باندې څنګه عمل کوي جانثار دي د دی دا سړی خده شاعر چې دی داغه ملګری د سینی ګوره او دا یو حد پورې حقیقت ته شاعر چې دی داغه چې چا ملګرتیا یا څوک ور سره مینه کوي نو ما دا خپل غوا او د سرکشي د پاره هغه مضمون لکه تاسو ګورئ دا زمونږ په دې دغه کې مشهور شاعر علامه اقبال صاحب تیر سے هغه چې د اشعار په ذریعہ باندې کم دعوت ورکړي هغه ډیر کم خلق او مینه والا ور سره ډیر دی هغه صرف هغه عشق مجازي والا اشعار ته یاد کړی دي او موږ د علامه اقبال فینینګ وای او حال دا چې هغه چې کم تصور ورکړي هغه تصور ته هیڅوک تیار نه دي کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کون سا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا ہر شعر کی داغی و حکمت ہو خود کوئی وشعراء یتبعهم الغاوون او دا تابعدار جدی دا خو غاوون خلق نه دے دا خو حقیقت شناس خلق دے علم ترا آیت نگوری چه انہم فی کل وادی یہیمون شاعران په هر میدان کې حیران او پریشان وي کله د یو سید اسمان ته ورسي او چې دانه ورته ملاو نشي نو بیا دغه سي مذمت کوي چې بس تبوای چې دنه بد سوګډشتنه فی کل وادی یهیمون بلداج ان انهم یقولون ما لا يفعلون دی وای هغه چې کینا ټول رد به مدینه کوي او لکه به د مدینه یو قدر ومني دا سه اشعار بده توای تبوای چې دغه مدینه په لیوانه دی نه خلک ول ټیکټ هم ورکی چې دا ته د مدینه شه تهلو کا هغه التم لړشي نو خپل زده دنیا فیدی هغه مطلب جوړی کړي انهم یقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا استثناء شتبکه الا الذين مگر هغه خلق چې ایمان راوړې عملونه کړي نیک او یادې الله کثیرن ډېر الله ډېر یادې معنا په اطاعت سره غره من ذکر الله واطاعه چا چې د الله ذکر کو نه چا چې د الله اطاعت کو نو فقط ذکره نو د الله ذکر کو او چې چا اطاعت نه دې کړي نو د ذکر نه دې کړي اگر چې په الفاظ ډیر یاد کی نو کثر ذکر الله کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا او بدله واغستا پس د دینا چې په دې ظلم شیو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجو شیوا د مشرکینو د طرفنا مذمت شیو د اشعار په صورت کې نو حسان ابن ثابت اشعار ویلی وو خواغه وانتصروا من بعد ما ظلموا او وسيعلم الذين ظلموا او سر دې چې ظالمان بپويشي ايمن قلبي ينقلبون چې کم خوابدي او ګرځي حق طرف ترا دی یا باطل طرف ترا دی جنت طرف تدی یا جہنم طرف تدی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر ایو سورہ دی دسه دغه کو کنه